Assalamu alaikum students. So the video ke बाद mong the class 9th maths unit 1 unit start up do the unit 1 mong the matrices ke lawa mong په یو video کې به mong د exercise نه مخکې theory explain کو او وروسته به بیا د exercise question کو. اوس mong د دې unit start up نو په کار دی چې mong ته پتی چې matrix څه ته وایي او matrix ویسا نو دلته کې زه د matrix definition لیکم. matrix څه ته وایي اول انګلیش کې لیکم بیا د تاسو ته په پښتو کې explain کوم چې any rectangular arrangement of numbers enclosed in square brackets square brackets हाँ the definition हर rectangular arrangement among the number of or among a square bracket to give the matrix like for example your matrix that among sara go 1 2 3 4 da your rectangular arrangement there the number of or da among एक है the square bracket commons be no da your matrix is a matrix da the película a matrix ठीक था उस दा हम तब तो ले गए मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ठीक था किसी के बंदे तो स्क्वायर ब्रैकेट की बंदे था स्क्वायर ब्रैकेट की दायो दा पर सही है नो उस दी किसी कम दादन ने नंबर जीता था दे तमंग एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स सब दिल तक इजीली कमा each number in a matrix is called its element दे किसी कम नंबर दे आगे मंग इधर दी एलिमेंट या एलिमेंट ورته ویل شو او بل یو څه نوم ورته موږ اخیستی شو چې هغې ته موږ یو انټریز ټیک ده اوس لکه دې میټرکس کې موږ سره 1 2 3 4 دی که نه نو زه دلته کې لیکلی شم چې 1 2 3 4 are elements of this matrix کم میټرکس دا بره چې کم میټرکس موږ لیکلی دا یم ټیک ده اوس دا خو موږ دې ځای کې اوس ما میټرکس منشن کولی زه نشم بیا دلته اوس دوه میټرکس وایي نو بیا به پته نه لګېږي چې دا دې میټرکس دی که دی بل میټرکس دی ټیک ده نو دې دپاره پکار دی چې موږ سره د میټرکس یو نوم وي اوس د میټرکس نوم به څنګه تاسو لیکئ میټرکس نوم به تاسو داسې لیکئ چې زه دلته کې یو نوټ لیکم تاسو دا نوټ تاسو یاد ساتئ چې میټرکس can be represented by capital letters यानी A B C up to Z यानी A B C ने Z अपुरी जिकम capital letters भी है दिन among the represent को for example दे लेते हैं नंबर में A is equal to 1 2 3 4 ठीक शो ओके دې د پوره تاسو پوه شو اوس دا زه چې کله دا خبره کوم لکه 1 2 3 زه اوس دې ځای کې لیکم چې 1 2 3 4 are elements of matrix کم matrix والے دي اوس زه دلته کې نوم لیکلی شم دلته کې ما نوم نه دی لیکلی دلته کې لیکم matrix A یعنې دا A چې کوم matrix دی دا 1 2 3 4 د دې elements دي ټیک شو دې ځای پورې تاسو کلیر یې زه اوس زما مخکې دی ګورئ تاسو په دلته کې لږ غونډه کې سوچ وکړئ دلته کې دوه پیټرن تاسو ته میلاویږي په دې سمپل میتھډز یو دا دی ورټیکل چې کوم دا زه هایلایټ کوم دا به زه هایلایټ کوم یو دا دی دا چې کوم یو څه دی صحیح دی او یو دا دی دا ورټیکل دوه دي ټیک ده او بل چې کوم دی هغه دا هاریزنټل په دا یو دا پیټرن دی یو دا نو چې دا کوم ورټیکل دي
یعنی د ګرین سره چې کوم مالي کوي دې ته وایي کالمز څه ورته وایي کالمز COLUMNS او دا چې کوم یلو سره مارک کړي دي دې ته موږ وایو روز ټیک ده که اوس په میټرکس A کې دا چې کوم میټرکس دی سره میټرکس A زه داسې بل یو خبره لیکم چې میټرکس A یعنې چې دا کوم میټرکس دی A has 2 rows and 2 columns ٹھیک ده دا ما ولیکل چې دی زمونږ میټرکس A چې کوم دی کې 2 روز دي او 2 دي کې کالمز دا خبره زه په یو بله طریقه هم سولی شم چې دا کوم میټرکس A دی دا چې بره کوم میټرکس A has order 2 by 2 یعنې زه داسې ویلی شم چې د دې چې کوم order دی 2 by 2 یا زه داسې لیکلی شم چې 2 cross 2 ته چې order of a matrix څه ته وایي ګوره د دې تاسو ته زه ډیفینیشن ولیکم the number of rows and columns are called its order لکه اوس زه بل یو میټرکس جوړوم ابي او هغه کې زه لیکم 1 2 3 11 12 13 نو دې کې ګوره څو روګانې دي یو رو دا ده او یو رو دا ده نو 2 روګانې شوې کالمونه پکې څو دي کالم پکې ګوره یو دا کالم ده 2 3 نو 3 پکې کالمونه دي او 2 ورکې روګانې نو زه به دلته ولیکم چې his order 2 by 3 or 2 cross 3 تاسو به دې کې یو خبره نوٹ کړئ چې دا پلینه کوم نمبر راځي که نه دا به ریپرزینټ کوي نمبر آف روز چې دا څو روګانې او دویمنه چې کوم راځي هغه به ریپرزینټ کوي چې نمبر آف کالمز چې دې کې څو کالم وي ټیک ده که نه اوس که زه جنرل یو میټرکس واخلم چې سپوز ایکس موږ سره یو میټرکس دی او زه ایکس سره ولیکم his order 3 by 4 or زه ساده ولیکم چې order 3 cross 4 نو تاسو ته اوس دا پته شته اوس ګوره میټرکس تا ته ښکاري نه صرف نوم یې ښکاري چې لکه ایکس یو میټرکس دی ټیک ده خو تاسو ته دا پته لګي چې په دې کې څو روز دي x has 3 rows ګوره پیله ایلیمنټ به روز ظاهر وي نو موږ ولیکو چې 3 rows اور x has څو کالمز دي ورکې 4 کالمز نو موږ سره د دې دا فایده راغله ټیک ده اوس ګورئ تاسو ته زه اول نه وښیم چې دې میټرکس order څو 2 cross 2 زه یو کلر چینج کوم د دې میټرکس order و موږ سره 2 cross 2 نو چې 2 او 2 ملټیپلای کې څه راځي 4 اوس که تاسو وګورئ په دې میټرکس کې څلور ایلیمنټس هم دي یو دی 1 یو دی 3 یو دی 2 او یو دی 4 نو چې دا نمبر اف روز او نمبر اف کالمز موږ معلوم او ملټیپلای کړو که نه نو د دې نه موږ سره راځي چې په دې میټرکس کې ایلیمنټس څو دي اوس د دې بل میټرکس تاسو ته ګورئ که تاسو دې ته دغه یې که نه دې میټرکس کې څو ایلیمنټ دی اول خیر دا وشمارئ 1 2 3 4 5 6 نو دې کې 6 ایلیمنټس دي څو دي 6 دي 6 ایلیمنټس دي د دې order څه دی 2 by 3 2 cross 3 نو 2 cross 3 چې تاسو کله ملټیپلای کې دی نه څه راځي 6 نو B has 6 elements similarly x صرف موږ ته order معلوم دی چې 3 rows دي او 4 columns دي موږ ته دا پته لګي چې دې کې دننه به څو ایلیمنټس راځي څو ایلیمنټ ورکې راځي 3 multiply 4 3 multiply 4 او د دې نه موږ سره راځي 12 یعنی په دې x کې څو ایلیمنټس دي 12 دي صحیح ده که
نو موږ ولیکو چې نمبر اف روز یعنی یو میټرکس کې څو روګانې دي ملټیپلای نمبر اف columns is equal to number of element یعنی که تاسو یو میټرکس روګانې او کالم ملټیپلای کوي نو دې نه به څه انسر راځي هغه به ترې راځي چې څو په دې میټرکس کې څو ایلیمنټس دي ښه جی بیسک په دې ځای پورې وشو اوس بیسډ آن روز اینډ کالمس یعنی روز او کالمس د میټرکس دوه غټ ټایپس دي صحیح ده چې یو ته وایي رو میټرکس او بل ته وایي کالم میټرکس راځئ چې هغه ډسکس ښه رو میټرکس ګوره نوم نه پته لګي چې دې کې رو کې خو څه چل دی خو زه تاسو ته نور هم واضحه کړم چې رو میټرکس څه ته وایي a matrix with only one row هغه میټرکس چې هغې کې صرف یو رو وي هغې ته به موږ وایو is called رو میټرکس ٹھیک ده فار ایگزامپل موږ سره دا دی اے بي سي تاسو به اوس ډایرکټ وایي چې یار دې کې ورته اے بي سي ولیکل لکه اے بي سي هم پکې لیکلی شي 1 2 3 هم پکې لیکلی شي یو څه ایلیمنټس پکې کېښودی شي ټیک ده که نه دا از ا رو میټرکس ولې رو میټرکس دی رو میټرکس ځکه دی چې دې کې صرف یو رو دی 1 رو کالمونه پکې 3 دي 1 2 3 خو رو پکې صرف یو دی نو موږ به دې ته وایو چې دا موږ سره رو میټرکس دی دا اگزامپل 1 شو دا دویم نمبر اگزامپل دی دا شو موږ سره 1 4 9 دا موږ سره also a row matrix دا هم رو میټرکس ٹھیک ده صرف یو رو دا ورکې ریزن سنگل رو سیملرلی تر نمبر اگزامپل هم له درکمه هغې کې به زه ولیکم 1 A B 3 تاسو پکې دا شي کېښودی شئ په میټرکس کې A B C 1 2 3 مکس هم پکې کېښودی شئ دا هم رو میټرکس دی is a رو میټرکس او ریزن مغه ریزن دی چې دې کې سنگل رو ده because it has one row یعنی صرف یو رو ده ورکې نو ځکه دې ته موږ وایو چې دا رو میټرکس سیملرلی دا ریزن تاسو دې ځای کې هم لیکلی شئ دې ځای کې هم لیکلی شئ رو میټرکس باندې امید ده چې تاسو پوه شوي دي اوس کالم میټرکس ډسکس کوو ښه جي د رو میټرکس د ډیفینیشن نه بعد کالم میټرکس ډیفینیشن تاسو په خپله باندې هم کولی شئ تاسو رښتیا ووایئ ما ته چې څوک د ویډیو په دې حصه کې کالم میټرکس باندې پوهېږي هغه کمنټ کې هغې ولیکئ زه درته بیا هم لیکم که څوک نه پوهېږي هغه دپاره کالم میټرکس میټرکس یعنی داسې یو میټرکس with only one column چې صرف یو کالم پکې is called column matrix هغې ته موږ وایو column matrix for example number 1 زموږ A B C زه داسې لیکم نو دې کې ګورئ تاسو چک کوئ سنګل کالم ده روګانې پکې 3 دي 1 2 3 ټیک ده که نه خو کالم پکې یو دی نو دې ته به موږ وایو چې دا is a column matrix similarly example 2 چې زه لیکم 1 2 3 صرف یو کالم دی ګورئ دا کالم دی روګانې دي هر څه یو وي دوه وي درې څومره وي is a column matrix او ریزن تا ته پته ده همغه ریزن دی ځکه چې یو کالم دی ورکړي او نمبر 3 چې به زه صرف دوه ایلیمنټ ولیکم 1 A or 2 is also a column matrix ولی ځکه د کالم میټرکس دی چې دې کې کالم صرف یو دی او روز پکې چې هر څومره هغه سره زموږ کار نشته دی بل قسم د میټرکس چې کوم ټایپس دي هغه نمبر اف روز اینډ نمبر اف کالمس په باندې دي یو ته وایي ریکټنګولر میټرکس یو ته وایي سکویر میټرکس ځای چې هغه هم ډسکس کوو جی نمبر 1 دی موږ سره سکویر میټرکس اوس سکویر میټرکس څه ته وایي a matrix
with same number of rows and columns. تاسو پوهیږم چې دا څه ته وایي. لکه هغه میټرکس چې هغې کې څومره روګانې هومره پکې کالمونه ومي هغې ته به موږ سکویر میټرکس وایو. لکه دوه روګانې دوه پکې کالمونه وي نو سکویر دی. درې روګانې درې کالمونه وي نو سکویر دی. فار ایګزامپل ګورئ زه یو میټرکس لیکم 1 2 3 4 دې کې څو روګانې دي ګورئ یو رو دوه رو نو 2 رو شوه پکې صحیح ده که نه څو کالمونه دي پکې یو کالم دوه کالم نو دې کې دوه کالمونه هم شو ګوره دا میټرکس ارډر شو 2 کراس 2 or 2 by 2 به زه ولیکم 2 by 2 دې کې څو ایلیمنټس شو څلور اوس چې دا روز دي که نه دومره پکې روز دي او دومره پکې کالمز هم دي نو ځکه به دې میټرکس ته موږ وایو چې دا is a square matrix او که تاسو دلته خیال وکړئ که نه سکویر موږ دې شکل ته یو چې څلور سایډونه برابر وي دې ته موږ یو سکویر وایو اوس دا شیز چې کوم دی که نه دا داسې سکویر غونده کې ښکاري نو ځکه دې ته موږ سکویر میټرکس وایو ټیک ده ها is a square matrix او reason څه دی has two rows because it has two rows دوه پکې روز دي and two columns دوه پکې columns دي یو بل سپیشل میټرکس تاسو د سکویر ښیم او هغه دی چې هغه کې صرف یو ایلیمنټ وي لکه زه دې کې لیکم 3 دې کې څو روز دي یو کالم پکې څو دی یو نو یو کالم د یو رو ده دواړه سیم دي او نو دې ته به موږ وایو چې دا سکویر میټرکس is a square matrix because it has one row and one column CO spelling رانه غلطي COLUMNS column ٹھیک ده ها نمبر 3 اخرنی اگزامپل زه تاسو له سکویر میټرکس سره کوم هغه زه داسې لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دې کې روګانې څو دي درې او دې کې کلمونه څو دي درې نو درې روګانې هم دي درې کلمونه هم دي نو دا سکویر میټرکس شو is a square matrix reason because it has 3 rows and 3 columns درې پکې روګانې هم دي درې کلمونه دا سکویر په چې اوس تاسو سکویر میټرکس زده کړو اوس ځای چې ځو اور rectangular matrix definition ولې rectangular matrix څه ته وایي a matrix with different number یا دا نمبر به زه داسې ولیکم number of rows and columns سیم رو او کالم پکې نه لکه دوه پکې روګانې درې پکې کالمونه یو روی پکې پنځه پکې کالمونه لس روګانې دوه کالمونه چې لکه کالمونه او روګانې خپل منځ کې ایکول نه وي نو هغې ته موږ ریکټنګولر میټرکس ایگزامپل ایزي ایگزامپل دی زه به تاسو داسې پوه کوم زه لیکم 1 2 دا یو ایگزامپل شو دې کې څو روګانې دي یو رو ده کالمونه څو دي دوه دي نو یو او دوه ایکول دي نه نو یې مطلب رو پکې یوه ده کالمونه پکې دوه دي نو دا ریکټنګولر میټرکس شو او ریکټنګولر میټرکس ته ځکه موږ وایو چې دا داسې ریکټنګل غونده کې لګي دې شان ته کې ښکاري دا ریکټنګل دې ته ریکټنګل وایي دا میټرکس دغسې ښکاري ځکه ورته ریکټنګولر میټرکس وایي دلته کې زه لیکم is a rectangular matrix reason because it has one row یو رو ده پکې and 2 columns یعنی رو پکې یوه ده کالمونه پکې دوه دي نو 1 is not equal to 2 یعنی روز او کالمز پکې خپل منځ کې کړل نو زه به نور هم درته ولیکم چې روز
is not equal to columns. رو او کالمونو نمبر یې پکې یو شان ته نه دي. دویم اگزامپل واخلئ 1 2 3 4 5 6 دې کې څو روګانې دي؟ دوه روګانې دي، یو رو دویمه رو. کالمونه پکې څو دي؟ کالمونه پکې درې دي 1 2 3. نو درې کالمونه چې شو او دوه روګانې شوې بیا خپل منځ کې سیم نه دي، نو دا به rectangular matrix شي. is a rectangular matrix because it has two rows, دوه پکې روګانې دي and three columns, درې پکې columns. نو موږ ته خو پته ده چې 2 او 3 خپل منځ کې equal نه دي. یوه زه دا روګانې هر ځای کې پیله راځي که نه، نو رو به زه پیله ولیکم. 2 او 3 خپل منځ کې equal نه دي، یعنې rows is not equal to columns. ٹھیک شو. او نمبر 3 به زه تاسو ته اگزامپل درکړم 1 2 3 4 6 9 سپوز. نو دا اوس موږ سره دې کې روګانې درې دي 1 2 3 نو او کالمونه پکې دوه دي 1 2. نو it is a rectangular matrix because it has 3 rows and 2 columns. دوه کالمونه دي او روګانې پکې درې دي، نو دواړه خپل منځ کې equal نه دي. 3 is not equal to 2. یعنې number of rows is not equal to number of columns. نو دا موږ سره څه شو؟ rectangular matrix شو. او students اوس نو موږ equality of matrices څنګه چې موږ ته پته ده چې یاره دوه numbers کله equal دي چې دواړه same وي، دوه sets کله equal دي. دغسې به موږ کله داسې ویلی شو چې دوه میټرکس موږ له کوم راکړې شوي میټرکس دي هغه equal دي. نو دې دپاره موږ ته د دې ډیفینیشن ضرورت دی. د هغې نوم دی equality of matrices. دلته کې به زه ولیکم چې two matrices دا د دې ډیفینیشن دی. matrices two or تاسو سره more هم لیکلی شي 2 or more. ټیک ده که نه؟ 2 or more matrices are equal equally if kala they have same elements. چې هغو کې چې same elements یا entries چې element یا entries دي هغه same. فار ایگزامپل زه تاسو دلته کې لیکم یو میټرکس اخلم A 1 2 4 5 بل میټرکس اخلم B او هغې زه لیکم 1 2 4 5. نو matrices A and B یعنې دا او دا میټرکس کوم دي are equal. ولې equal دي؟ because they have same elements. ټیک ده که نه؟ او order به خامخا دواړو سیم وي. د دیم 2 cross 2 order دی او د دیم 2 cross 2 order دی. یعنې تاسو چې دوه میټرکس وګورئ او د هغې order بدل وي نو تاسو به ډایرکټ وایئ دا equal میټرکس نه دي. چې order یې یو شانته وي لکه 2 by 2 3 by 3 1 by 1 4 by 4 نو بیا به تاسو دننه elements پکې ګورئ. آیا چې دا کوم فرست رو فرست کالم کې کوم element په دې A کې پروت دی هغه element دا میټرکس B برابر دی که نه دی؟ نو تاسو وګورئ د دې پیله element د دې برابر دی، د دې دویم element د دې بل دویم برابر دی او ټول داسې خپل منځ کې برابر دي یعنې سیم دي ټول. نو موږ وایو ترې چې دا میټریسز یو شانته دي. صحیح ده که نه؟ او دا به لیکئ څنګه؟ denoted by یعنې چې کله A او B سره برابر وي که نه نو بیا موږ ډینوټ کوو A is equal to B. نو دې ځای کې اوس موږ څه ولیکو؟ A is equal to B یعنې دا A او B میټرکس سره خپل منځ کې equal دي. دا د اگزامپل سیمپل. میټرکس به دوه equal کله وي چې کله د هغې
پهله رو او پهله کالم کې کوم الیمنٹ دی هغه الیمنٹ د دې بل میټرکس په مغه نمبر باندې پروت دی یا وزه دا ویمو کرسپونډینګ پوزیشن فرست پوزیشن سیکنډ ثرد فورث د دې لوکیشن خپل یو سمبل دا موږ څنګه ریپرزنټ کوو ټیک ده یو میټرکس جنرال میټرکس جوړوم اول دلته کې زه لاین وایم کنه چې دا جنرال خبرې دي ټیک ده دا تاسو ته پکار دی چې زده ها نو دې کې زه د نن الیمنټس لیکم A11 A12 لاندې اوس دی A سره وړي کې 11 لیکم A21 A22 د دې A11 مطلب دا دی چې element of first row and first column یعنی first row او first column element تاسو وایئ چې first row ګوره first row او first column کې چې کوم element intersect کیږي دا کالم کې نو هغې ته به مونږ دا صحیح ده که بیا مني ته ګورئ A12 مطلب element of first row and second column ٹھیک ده نو element of first row او second column دا کوم ځای کې intersect کیږي دا یو and similarly element of second row and first column element of second row and second column نو دا چې کوم دا A11 دی A12 دی A21 دی دا چې کوم دی کنه دا د میټرکس کې موږ ته د دې لوکیشن کې دا الیمنٹ کوم ځای کې په میټرکس کې دننه پروت دی ټیک دی جی